سره د انضمام دا غینا سو ته حاصل شي سکون و ته حاصل شي خیال کړه دا تفسیر حسینی لیکلی دی چې کله آدم علیه السلام جنت ته وختلو نو هلته به د جبریل علیه السلام سره ګرځېده د جنت په بنګلو کې په خوشحالو کې خو چې واپس به راغی نه پریشانه به شو حضرت جبریل علیه السلام چې تپوس وکړو ته ولې داسې پریشانه یې تا خو د جنت نعمتونه خوشحالۍ ولیدلې هغه به زما هم جنس نشته او بیا جبریل علیه السلام خدای پاک ته چې کوم دی نو د نبی علیه السلام دا فریاد ورسو د آدم علیه السلام چې الله بنده دې خفه دی خپل هم جنس غواړي تفسیر حسینی لیکي چې الله تعالی ورته فرمایل چې زما دې بنده ته وایي چې خوشاله شي زه به ولا هم جنس پیدا چې ته ورځې نو هم جنس به پیدا شي چې دې راغې نو حضرت حوا دا د چپی پختینه الله تعالی د دې آدم علیه السلام د چپی پختینه وحه راوغسله او شکل د حوا علیه السلام په پیدا کو او بیا له سره دې خوشاله شي هغه دغه شدا خوشي دا شاید چې ما یو ځلې کړم فلما تغشا هر کله چې دې نږدې شو دې خپل بیبي ته نږدې شو حملت حملا خفيفا دې حمل کوي او حمل چې کوم دې نسبت لره خیال کړه بچي په خېټه پیدا شو په حمل خفيف سره ولې چاول کې خدا بچي نطفه وي نو هغه وزن نه لري کوشش وکړه فمرت به دا روانه وا سره دې بچینا حضرت حوا د بچی سره بګرځیدل فلما خلت هر کله چې دا درانه شولا دعوا الله ربهما خذ خاون سوال کو خپل رب ته الله نه سوال لئن اتیتنا کتا من تراک صالحا ولد صالح لرا لنكونن من الشاکرین خامخا شوب من د شکر گزارونه فلما اتاها صالحا هر کله چې ورک الله تعالی دې دواړو ته دې خځه خاون صالحا ولد صالح لرا ولد صالح یعنی درست ستره بچي ول الله تعالی ور جعل له شرکا دې پیدا ک الله تعالی لره شریکان دا الله سره دې شرک شروع دې ما په هغه نعمت کې آتا هما چې دې ته ور کړې دې پکار خداوا چې دې نعمت شکریا دې کړې دې سو کو شرک فتعالى الله ډېر لوی دی الله تعالی ما یشرکون دا خبردار چې زونه چې دې الله سره شریکي ایو شریکونه آیات شریکوي ما لا يخلق شيئا هغه معبودان چې شی پیدا کول نه شي وهم يخلقون حالا کدی په خپل پیدا کړی شوی دي ولا يستطيعون طاقت نلري لهم د ځان د پاره نصرن د مدد کول دا معبودان خدان سره مدد نشي کول ولا انفسهم ينصرون خیال کرانه طاقت نلري لهم د عابدینو د پاره طاقت نلري د عابدینو د پاره نصرن د مدد کولو ولا انفسهم ينصرون او د ځان سره مدد کولای شي وان تدعوهم كتبلي دي معبودان لرا الى الهدى شد لارتا دي دعوت ورکه چرا شي دا کارو کوي لا يتبعوكم استاذ خبرنا نمني سواء عليكم برابر د پتا سمان دي ادعوتموهم قبيل دعوت ورکوي کتا سو ته دعوت ورکوي چې دا کارو کوي دغه سره اورمنا هم انتم صامتون یا تاسو چپچه کچپې نه هم دي نه پويږي اګه تاسو ته سوالونه غواړئ نه هم نه پوي خیال کړه په دې آیاتونو کې د شرک مذمت الله تعالی ذکر خیال کړه د شرک مذمت ذکر دې باندې سوال پیدا کیږي او ډېر قوي سوال دی چې آدم علیه السلام خو یقینا پیغمبر او حضرت حوا هغه صدا ولیه او د شرک عمل د پیغمبر د شان سره دا مناسب نه دی بیا سرنګ چې کوم دینو دا
په دې آیات کریمه کې چې جعل له شرکاء دا الله سره څوک شرک نه دا یو آیات دی چې د دې درې جوابونه درې دي کسلور دي کوشش وکنه جوابونه شوي یو جواب دا دی کوشش وکنه چې دا جواب د ترمذی د روایت نه او د حاکم د روایت نه معلومه چې د تغشا ضمیر چا ته راځي دی دا آدم علیه السلام ته او آدم علیه السلام ها خپل بیبي ته نږدې شو او داغه نه بچی پیدا شو ها خیال کراله دې باندې و سوال پیدا شو چې دا ها دې څنګه دا شرک کو دا ګناه وکړه ها مفسرین حضرات لیکي چې شیطان دې تراغله او دې ته وی چې تاسو ها دا بچی چې پیدا کیږي او بیا مري ها دې کې یو وجه هغه وجه دا ده چې تاسو ها په دې باندې چې کوم دینو د عبدالحارث نوم کېده دغه بچی له نوم څه کېده وای عبدالحارث نوم کېده حارث چې کوم دینو دا د شیطان نوم خیال کراله ها نتاسو وتا عبدالحارث نوم کېده وای ها دا بچی به او پای اچونان چې تاسو وشولا ها هغه بچی څه شو هغه او پایدلو څه شو او پایدلو شو به دا دې باندې بیا سوال راغی چې دا نومي چې ولا په عبدالحارث باندې کې خودو نه دا خو بیا هم ګناه دی پیغمبران خو د ګناه نه صحیح پاک ها او دا شرک چې کوم نه څه دی شرک په تسمیه ده نو څنګه چې شرک په العقیده حرام دی ها شرک په توحید حرام دی نو دارنګ شرک په تسمیه چې ده کنه ها ندام حرام نه پیغمبر څنګه شرک په تسمیه دینه جواب دادی چې د پیغمبرانو نه صغایر کېدل شي کبایر ګناهونه دي چې معصوم د کبایر ګناهونه نه دوی معصوم دي لیکن صغایر ګناهونه ها هغه د دینه کېدل شي ادا ګناه صغیره ده دا ګناه کبیره نه ها نو می په دسه کې خولو نو می په عبدالحارث کې خولو خیال کړل نا عبد الشمس نوم کې خودل یا عبدالحارث نوم کې خودل یا عبدالعزا نوم کې خودل بشکه دا مکروه دي لیکن دا حرام او شرک نه دی دا یو دی اگر که بعض علما هغه وایي چې دا خیال کړل دا بیا مناسب نه د شان د پیغمبر سره شرک په تسمیه هم چې کوم دینه مناسب دا خبره ابن عباس رضی الله عنه په در منصور کې ذکر او ترمذی او د حاکم پر روایت خیال کړه نو شرک په تسمیه هم مناسب نه د دې وجنه بعض علما او بعض مفسرین دا د شیطان د تسمیه دا واقعا د مردوده ګرځول دا څه ده نه دویم جواب دا دویم چې د تغشا ضمیر دا راځي دی چې کوم دینه چاته دا راځي دی قصي ابن کلاب ته د تغشا نه مراد تغشا ولدها هو شو به تغشاها د تغشا ضمیر چاته راځي دی دا ولد د آدم علی السلام ته راځي هو شو به هر کله چې نږدې شو دغه نفس واحده ته چاغه نه فلما تغشاها هذا من خصده زوجه ته ده کنه څه راځي دي زوجه هر کله چې نږدې شو دغه زوجه ته څوک وته نږدې شو ولد د آدم علی السلام چاغه قصي ابن کلاب څوک او دا د نبی علیہ السلام په نیکونو کې دی او مشرک چاغه نږدې شو نه هغه د خپل بچی نو می سکه خودو
عبدالعزا یا عبدالشمس کې خو چا کې خو دو حسیب دی خیال کړل اخوازم مشرکو شرک کړي دي ها پکار خدا و چې د شرک نه وې کړي او د توحید کړي وې دا دویم او دریم جواب دی چې د تغشا ضمیر دا يهوديانو نصاراو ته چې بیبي ته څوک نږدې شو ها زوجهان مراد دغه بیبي نه چې حضرت حوا دا مطلق بیبي ده نو مطلق بیبي ته څوک نږدې شو يهود او نصارا او بیا يهود او نصارا او سجدو کو الله سره شرک عزير عليه السلام او سو عزير عليه السلام او عيسى عليه السلام د الله سره سکړل شریکان د دریم جواب باندې پوښولې نو مراد د تغشا ضمیر چا ته راځي دي يهود او نصارا دریم جواب دریم د څلورم خیال کړه څلورم جواب دا دی چې تغشا ضمیر مطلق انسان ته راځي دي څه ده مطلق انسان ته راځي ها چې هر کله دغه انسان ها دا خیال کراله نږدې شو چاته خپل زوجې ته ها نو دا الله په احسان کو بچي ول ورک ادي شو کړو دي شرک کو کوشش خیال کراله دا څلور جوابونه شوخه دا پدې کې بهترین جواب هغه خیال کړ چې هغه بلا غبار ده هغه دا چې تغشا ضمیر دا جنس تا او نوع ته راځي ده دا عین آدم علی السلام ته راجع نه دي جنس ته راځي ده انسان ته شو یا یو خاص پر ته راځي ده چې هغه څه ده قصې ده څه ده قصې ده کوشش وکړه آیا دا چې دا یو نوع د انسان ته چې هغه يهود او څه دي نصارا بیا په اعتراض نه واردي خیال کړه ان الذين تدعون من دون الله هغه کسان چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله تعالی نه دا تاسو معبودان چې دي عبادتنا امثالکم دا بندگان دي په مثال تاسو باندې دا عاجز چې دونه دي فدعوهم سوال کوي د دینا فليستجيبوا لكم دې قبول کی تاسو لرا ان کنتم صادقین ک تاسو رښتینی یې الهم ارجل آیات دې بوتانو د پارش پېشتا يمشون بها چې دې پتللو کی ام لهم ایدن آیات دې د پار لا سنشتا یبتشون بها چې نسلو کی پاغه سرا ام لهم اعین آیات دې د پار سترګشتا یکسرون بها چې لیدلو کی پاغه سرا ام لهم آذان يسمعون بها آیات لغو بنشتا چاوریدلو کی پاغه سرا قل هو ابيبا ادعوا شركاءكم راوله هغه معبودان خپل ثم کیدون بیا تاسو تکبیر وکړئ د هلاک دما تاسو خپل معبودان راوله بیا زما د هلاکت اراده و فلا تنذرون مال مهلت مرا کوي فلا تنذرون نیده پوښښ ان ولي الله بشکا کارساز زما او مالک زما هغه الله دې نزل الكتاب چې نازل کړی دی کتاب لرا او هو يتولى الصالحين او د الله تعالی محبت کوي د صالحانو سره مدد د چا سره کوي د صالحانو والذین تدعون من دونه هغه چې دونه چې تاسو عبادت کوي ما سوا د الله لا يستطيعون نصركم طاقت نه لري د مدد تاسو ولا انفسهم ينصرون انا د ځان سره مدد کولای وان تدعوهم كثرتا بلي دي لرا الى الهدى طرف ته هدايت لا يسمعوا او ردلنكي وتراهم طبعين دي معبودان لرا ينظرون اليك چغوري تا وهم لا يبصرون حس شي نويني خطه تغوري فقط استرغو ما حسنين خذ العفو اذما حبيبا عمل شروع کا دعفي درگذر کواتا تعالی د جهاد حکم نشته وامر بالعرف امر کوا پنه کای سره وعارض عن الجاهلين اعراض کوا د جاهلاننا چانه خیال کړه
و اما ينزغنك من الشیطان کچری تیز کی تعالی را د شیطان نه نزغن یو وسوسه خیال کړه ک تیز کی تعالی را د شیطان د طرف نه یو وسوسه پتا پدل کی یو وسوسه پیدا شي پس تعید بالله پناه حاصل کړه طرف د الله نه دینه دا معلومه شول چې د نبی علیہ السلام شیطان شته څه شته شیطان شته پوښی انه بشکد الله تعالی چې د سمیع علیم ان الذين اتقوا بشکا کسان چې هغه پرهیزګار دي دا مکنه صفت نبی علیہ السلام شو او دا د صحابه کرام چې کوم کسان چې متقیان دي دا مسهم طائفون هر کله چې ورسیږي دي تا طائف من الشیطان وسوسه د طرفه د شیطان متقین خلق شې کله چې پدې کې وسوسه راشي تذکرون الله رایات شي پیدا هم مبصرون ناته پدې بینا وګرځيږي دوی څه شي بینایان شي کوشش وکړي واخوانهم يمدون في الغي واخوانهم او دوستان د شیطانانو چې دي يمدونهم مدد کوي د دې شیطانانو په الغي په گمراهۍ کې ثم لا يغفرون او بیا کمه نه کوي پاغي کې دوستان د چا دوستان د شیطانانو دا مدد کوي د چا سره د شیطانانو دوستان د شیطانانو مدد کوي د چا سره د شیطانانو او پس کې په گمراهۍ خیال کړه او دا یو تفسیر دی ها بل تفسیر دا دی دوستان د شیطانانو چې دي یمدون دا شیطانان امداد کوي هم د دې انسانانو د دې گمراهانو پس کې پدغه کې خیال کړه او د شیطانان دا گمراهي او جهالت نور شي دا دواړه تفسیره دا شی وشوي ثم لا يخسرون بیا دې کوتاهی نکي په د خپل وسوسو کې وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ هر کله چې تراتلونه کې دي تپیو معجزې سره ای زما حبیبا کله چې ته دې قریش ته معجزه را نه وړي قالو دی وای لولا تبعت ولتا معجزه را نه وړلا مونږ ته به معجزه راوړې وا چې مونږ په ایمان راوړې کومه معجزه چې مونږ ستانه غواړو هغه پېښ کا قلت وتو يا حبيبا انما اتبع ما يوحى الي بشكد اتباعكم دا حکم يوحى الي چې ماته وحي کیږي مې رب دې جانب رب زمانه معجزه خو زما په اختیار کې نشته هذا بصائر من ربكم دا آیاتونه د قران پاک دا معجزې دي د جانب رب تاسو نه بل معجزه ته ضرورت دا هر یو آیات دا معجزه ده هدنا او دا ذریعہ د هدایت او رحمت لقوم یؤمنون او دا ذریعہ د رحمت ته پادا قوم چې ایمان لري و اذا قرئ القران هر کله چې ولوستل شي قران پاک د قران پاک آیاتونه چې لوستل کیږي فاستمعوا له وکي دی تاوان فکو چپ شي چې خیال کړه چې کله لوستل کیږي نو چې لري نو وګوته کې او چې نږدې نه انشتو چپ شي لعلکم ترحمون خیر چې پتا ته باندې رحم وشي دا آیات کریمه د دینه چې کوم دینو څه معلومي د دینه نه په د قرائت امام معلومي کوشش نه په د چا د قرائت ځکه الله تعالی فرمایي چې کله قران پاک لوستل کېږي نه اے مقتدیان او تاسو څه شي چپ شي تاسو په امام پسې قرائت نه کوئ د نه په دسو نه په د قرائت خلف الامام د دې آیات کریمه نه ثابت کوشش چې دې ته وخت کې دا کچري بل فرض تاسو خیال کړاله کچري تاسو اورای ځکه چې امام ته نږدې نه بیا فاستمعوا حکم دی اګه د امام نه لري اوریدل نه شي نه انشتو اسی چپش کوشش د دوالو هیڅو تفسیر کوم دی استمعوا د پاره د قریب حکم دی او انشتو د پاره د چا
د بعید حکم چپ شي خوش به دا خدای آیات نه ثبوت تاسو شو ها د نفي د قراءت خلف الامام د آیات نه ثبوت او د حدیث نه ثبوت ته نبی علیہ السلام فرمای من کان له امام فقراءه الامام له قراءه د چا چې امام شته او جهري قراءت لولي فقراءه الامام له قراءه د امام قراءت د قراءت ها یو دا حدیث ته ها یو بل حدیث ته الامام ضامن ها اول ها مؤذن والمؤذن ها مؤتمن خوش امام ضامن به نه معنا ضامن دې دسو ها متضمن دې صلات چالره متضمن دې صلات امام صلات چالره د مقتدی لره چې د امام مون صحیح شو د مقتدی بس شي صحیح شي کله امام مون فاسد شو د مقتدی بس شي فاسد شي ها ها الامام ضامن والمؤذن ها مؤتمن مؤذن چې دې امین دې ها دې چې پر کوټه ته وਹੀ د چا کورونو ته بنه ګوري پوجي په کنا پر دې زنانه وته بنه ګوري دې امین دې پوجي په د دې آیات کریمه نه او د دې حدیثونو نه د دې نه چې کوم دې نه معلومي ها نه په د قرات خلف په دې کې اتلس دلایل دي ها خیال کراله کنا د احادیث په حواله باندې د احناف لپاره اتلس دلایل دي په مقابله د چا کې د شنا شوافعو د حنابلو ها د دې په خیال کراله باقي دا بعض مفسرین وایي ها چې دا آیات کریمه دا دلیل دی په اجتماع د سکه په اجتماع چې کوم دی د قران پاک دا دلیل د وجوب د اجتماع د قران په مانځ کې هم او په خطبه کې مو خیال کراله په مانځ کې او په خطبه کې ها او په عام قرات کې خیال کراله د جمهور علما هم دغه سره چې د دې حکم عام ها په صلات کې وي که په خطبه کې وي که اته تلاوت وي په ټولو کې پستمعو حکم خو چې به به باندې یو بل آیاتم دلیل دی کنه والغوا فيه لعلكم تغلبون ها اذا قرأ القرآن ها خیال کراله آیات کریمه ده کنه چې کله قران پاک لوستل کېږي والغوا فيه تاسو په کې څه کوئ شور خیال کړه دا د جمهور علماو رائے ده او بعض علما وی چې نه دا حکم خاص ته په خطبه د جمعې یا د عیدینو یا د نکاح پورې ښه په دې کې اجتماع واجب ده په دې کې اجتماع واجب ده او اته د تلاوت اوریدل واجب نه دي خو شپه هغه باندې دلیل پیش کړي چې یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه د شپې تلاوت کېده او نبی علیه السلام ته وږي شو خیال کړه بیا چې سار شو نو نبی علیه السلام حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته وی یاره بیگا تلاوت کېده خو ډیر بهترین تلاوت کېده کوشش وکړه چې دا بسو کونو ویسه بدا زوم ها ودا خو ډیر بهترین تلاوت کاو ها نو ابو موسی رضی الله تعالی عنہ ته او فرمایله وی کته خبر وی چې تا ما تلاوت ته وګی خېده نو ما بخپل आवाज نور خیسته کړو خپل आवाज به نور خیسته کړو کوشش وکړه د دې حدیث ته معلومیږي ها چې نبی علیہ السلام اوریدونکو ته حکم نه دی کړی چې تاسو وخت کړئ معلومه ده شولا چې اته اوریدل د تلاوت دا واجب نه دي اگر کو مستحب او بهتر دي کوشش وکړئ د دې نه د بعض آیاتونو نه او د احادیثونو اجتماع د سود تلاوت دا معلومه واذکر ربک یاد کا ایتما حبیبا رفقل فی نفسک فذلکی دا الله ذکر کوا تضرعا فعجز سرا وخیفتن فیر سرا ودون الجهر کم د جهرنا فزور باندې ذکر مکو
د جهر نه کم کوه دون الجهر من القول کم د جهر نه د اقوالنا بالغضب د الله ذکر کوي په وخت سبا کې ول اصوال په وخت بیګا ولا تکن من الغافلین تمکیگا د غفلت کوونکو نه تمکیگا د غفلت کوونکو د دې آیات کریمه نه د دریو قسمو د ذکر ثبوت معلومي دا الله ذکر کوا پس کې فی نفس کا پس کې په نفس کې دنه معلومه شولا د ته ذکر قلبي ویل شي څه ته ویل شي ذکر قلبي چې هغه په قلب باندې ته ذکر کې یا په لطیفه څه باندې روح باندې یا په لطیفه سر باندې یا په لطیفه خفي باندې یا په لطیفه اخفا باندې یا په لطیفه نفس باندې یا په لطیفه سلطان باندې سلطان الاسکا چې هغه ته لطیفه قالبیه ویلې شي دا ول طائف چې کم دي د دې د ذکر سره دا څه دي دا په نفس کا دي څه دي په نفس کا دي پوښي وکړه او تضرعا ذکر چې کنه په عجزای سره چې ته په دې کې الله ته تضرع عجزي ظاهره وخیفتن سره د يرنه دا الله ذکر کې پای کې دا الله سره يرم ودون لا جهر او کم د جهر نه ذکر کې کم د سنه د جهر کم د جهر نه څه شو لکه په مانځ کې چې کم دې نو سو دومره قرات ویل چې ستا مقتدیان او دا څه دی دا دون الجهر یو اوچت جهر دی اوچت جهر خیال کړه دا غنه منع شوی دا غنه منع شوی د اوچت جهر د پاره یو درې شرطونه دي اورې اله جایز دی ورناغه جایز دی کم چې د نمود د ریا د پاره دغه چې کم دنه ناروا بل ته پکې تکلیف رچیږي دغه ناروا د بل په آرام کې په خوب کې څه پیدا کیږي حرج او نقصان پیدا کیږي دغه د جهر ذکر څه دی بیا دا ممنوع دی دا څه دی او دون الجهر نه مراد څه شی مراد شو د دینه مراد د مانزه دا جهر چې هغه نه خفات نه اخفاء او نه څه دی نه جهر خیال کړه یا دادا چې د نفس کنه مراد هغه لطیفه قلبي والا ذکر شو او دون الجهر نه مراد هغه ذکر دی چې په جبه خوې او خلق ناوري او جهر والا هغه ذکر دی چې په جبه می او خلق یاوري په جبه یې خلق یاوري دغه بیا جهر شو شي بشکا کسان چې پنځ درپستا باندې دي تکبر نه کوي د عبادت تعالی تعالی نه او تسبیح کوي الله تعالی لرا او دی الله پاک لرا دی سجده کوونکی دي الله پاک لرا سجده کوونکی دي دغه خلق دا د الله د عبادت ته تکبر او لوی نه کوي خیال کړه دا کوم خلق دی دا فرشتي دي پوښ به کنه چې د الله په حضور کې دي هر وخت الله ته پسې کېږي پسجده کی هر وخت الله تعالی ته پسجده کی زستا ټول به ورځ نه هم حسنه چې دلته کې د شي په شو کې نه مونږ نه په قضاش بس په سورۃ الانفال یا صدق الله العظیم بیا کوشش ته وختي راتلو کوو نن په مونږه غالبا په څو شورو کړي و